أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. او کلذی او یا پشان د آغا سڑی مر راچ دے تیری دا علا قریتن پیو کلی مانے وہی خاویتن او حال دا دے چه آغا را غرزی دلے و علا عروش یا سرد چتن داغینا قال اوی اغا انا یحیی سوک بجوندے کی دیلر حاضی دیلر سرنگی یحیی جوندے بکی دیلر اللہ تعالی بعد موتها پس دا مرگ دا دینا فاماته اللہ پس مرکا غلر اللہ تعالی 100 عام سل کالا ثم بعثه بیرا پورتکو قال ورتوی کم لبستا تا سمر وقت تیر کو قال وی آغا لبستو ما تیر کو یومن یورد او بعضهم یعنی مرد قال ویوت اللہ تعالی بل لبست 100 عام تا تیر سل کالا فانظر الى طعامک اگر اخپل خوراک تا وشرابک شراب سکاکستا تا سرکیستا سا لم یتسنح چغند خراب شوی وانظر الى حمارک اگر اخپل سورلائت خرطا ولنجعلک دا پارچ من اگر دا تالر آیتا للناس نحا دا پار دا خلق وانظر الى العظام اگر پر طرف دا اڑکو داغی کیپا ننشیزوها سرنگ منگا حرکت ورکو اغیلرا ثم نکسوها بیام غخا اچو اغیتا لحما غخا فلما ارکل تبین له ظاہر جو اغتن قال وی اعلم ذبوشم ودی خبر ان اللہ بشکل اللہ تعالی علی کل شین قدیر وہر یوسید مانے قدرت والا دیدائی کہ اللہ پا توحید و پا قدرت مانے پا بعض بعد الموت مانے یو بلا واقعہ ذکر گئی حضرت عزیر علیہ السلام سہیون خار دے و سہیون خار مانے تیرے دو او دا سہیون خار چے کمون بخت نصر ظالم باچا تیر شیو نو آغا دا خلقو مانا دیر لوی ظلم کرو طولی وجلیو حتی دا تورات پاک سلویغ زرع پیزان و آغای چی دنو شہیدان کرو او طول کلے و تروان کرو حضیر علیہ السلام چی پاگی تیری دو و کندرات او قتل حضیر علیہ السلام وی دا کندرات دا بیا سنگ آبادی گیا دا باباد کے اللہ تعالی یعنی دا تصور راغی چر سا خاری شدا بسنگ اوچتی گی بیا دا خار بیا سنگ آبادی گی دا تصور ریو کینا است غرمی ٹیمو لگا دمائی کولا ڈڑیو لگو سیبا اللہ ادکو او دا سی ادکو چه سل کالی ادپاتی ورسر سرلی و خارو آغا تاڑلے و ناست خوراک کی وسر انزر و انزر دا انزر دی دا دیر سر خرابی گی انزر فراتو سرکاو سرا سل کالا ادب پاسی سل کالا پاسی دو اللہ ورطا کم لبستا سمر وقت تیر چوی کرتا لگا انزر روغ را مٹو آسر کٹی پا چی دیتا یو قتل غوی رز دا یا نیم دن
چې دې وکړ خارج یو نه هغه خارج شو اډو الله ورته تاسل کاله تیر سل کاله پس ویخ بیا وزیر علیہ السلام دا ځای نه روان شو چې روان شو خپل کور ته ته وزیر علیہ السلام چې کله ود کېده دغه ټیم د وزیر علیہ السلام کور دا د کلی په کناره باندې آبادې وسره نو وسل کاله سړی ود پاتې شي سل کاله پس هغه لاړو ارس بدلو یو بوډای ولیدا دا بوډای شکل ته جو قتل آغا وزیر علیہ السلام زین واغستا ورته یا باګ زمون د وزیر علیہ السلام کور کم دی وزیر علیہ السلام چرته دی او په خوا و پات شوی دی نه زه وزیر علیہ السلام يم کړ دا ورته ک تو وزیر علیہ السلام وزیر علیہ السلام کمال دا چې دعا به قبلې ده زمان نظر کار پر خود رشترګې میں کار نه کوي وجود میں کار نه کوي کمزور معذور تلا سوچت کته ماته دعا وکړه چې ماته دعا وکړي زما سترګې روغ شي تاب په موي نه ما او کور برته مخه وزیر علیہ السلام دعا وکړه اسیبا بای ټیک شو ابای روانه شو سره چې روانه شي راځه کور ته خیر چې کور ته پته نه هغه د آبادې په میاس کې نو ورته دا د وزیر علیہ السلام ته داستا کور دی نو چې وزیر علیہ السلام کور ته دنه کېدو نو وسیو ای بابا ته څه کوي چې پر دې کور ته شي ابای وته وای نه پر دې نه راستا سني کړي ورته وردان شنو بچیو زویو داغه ټیم کې عمر 118 سال عمر خو باغی تیر شو کنه وزیر علیہ السلام سره بودو انا ورته وای دستا پلار وزیر علیہ السلام یاره وای دې بوډا اوسو وای زموږ د پلار زمانه پلار دوا علامت یو ته ټول تورات یاد دین دا د هغه د اوبو په میاس کې د سپینو زرو په شان یو نشان اچ وزیر علیہ السلام یو کته عکس تورات ټول واور کله چې دا خبري بنی اسرائیل د وزیر علیہ السلام وکتن وزیر علیہ السلام ته وی چې وزیر علیہ السلام دا الله دې الله زوی دې د وجه ها وقالت اليهود عزير ابن الله دغه ځای نه وته دا شروع دینه پس انو دا الله تعالی دلیل ورک خلق ته یو خو چې دغه د ټول دنیا او د پرتای بړبای بیا را پاسي بیا به ژوند کی فلما تبين وقال اعلم ان الله على كل شيء قدير نو دا په بعد الموت معنی د مرګ نه پس په ژوند باندې او په قیامت کې په حساب حشر باندې چې دوباره الله دا خلق را پورته کوي خدا تاسي اگر الله کوي سل کاله یو شخصیت پروت ته بے پروا او دی غاړه تا سیس پروت خرابېږي نه اوس بل مثال وای وَإِذْ يَاتْ كَادِمْ قَالَ چوي إبراهيم عليه السلام رب او رب زما ارني احي ما كيف تحيي الموتى سرنګ ته ژوند کې مړو لرا نو قال الله تعالی ورته اولم تؤمن آیت باور نه کې په دې خبره قال بي بلا او کوم ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې د پاره دا تاسو کوم چې مطمئن شي زړه زما نو قال ورته الله تعالی فحز 4 من الطير واغل سالور
من الطير د مرعون فسرهن پس زم کا مانوس کا الیک غیلر الیک زانتا ثم جعل بیاو گردو علا کل جبل پہر یو غرمان منهن دا غین جزءا سی عیسا ثم ادعن بیا آواز ورکائی تیاتین کرادی بتا سر سعین پمنڈا وعلم پوجا ان اللہ بشک اللہ تعالی عزیز پورا پورا عالم حکیم پورا پورا حکمت والدے دارنگ سوال سنگ جی عزیر علیہ السلام کرو کہ اللہ کے فتح الموتا او انا یحیی اللہ بعد موتیا سنگ بے اللہ جو اندی کی دا سوال ابراہیم علیہ السلام مکو ولی پا اللہ بانے یقین نو نا یقین ہو خود دا زرد تسلائی دا پارا کلا کلا یوسی چی سڑے پخپل سترگوی نی کنا مشاہدو کی ایسا خبر نور اب مضبوط ہے ابراہیم علیہ السلام میں اللہ دا انسان ریزر ریزش دے خارش دے بیا تسنگ جو اندے کی اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام تا یقین نہ کہ اللہ یقین میں دیکھو دزڑا اطمینان دا پارا وا کہ مشاہدہ کرو اللہ ورتوی دا سے چلو کہ سلور مرغای راوالا آغا مرغای دا سر مانوسا کا جتا سر رازی راشی بیاغا علالے کا کیمکا سلور والا یو سر یوزائی کا مکس کا کیمکا بیالا کی دا پا غرمانے بیا یو مرغای تا آواز ورکوا کیمه وی آ کیمی اگا پوٹی بده یو بل خپل جدا کی تا تا بغا مرغای رازی و ابراہیم علیہ السلام سلور مرغای واغستی یوی تاوس واغست یوی کارغو واغست یوی چرگ واغست او یوی کنتار واغست دا سلور واڑے علال کرل دا چڑنی کرل دا کیمہ کرل او دا غرون پمیانس کے ناسو لری لری یو بل لکی را کی خود آواز کئی تاوس رازا دی گئی نا خوخ راوچتی گی آغا دای نا راوچتی گی آغا دای نا راوچتی گی اور روغا مرغای تی جوڑی گی ابراہیم علیہ السلام مخی لکی گی سلور واڑا مرغای اگر ریزی اوزای شروع مرغای تی مخی تا جوڑی شد ابراہیم علیہ السلام مخی تا رالی دیدائی کی صوفیہ بیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ وی تفاسیر وی دا سلور مرغای چی می دا کولی دا کیما کولی دیکھ اولوی سر و راز دی سلور وارو مرغو خپل خپل صفت تے یو چی دنو تاوس تے تاوس کی زینت تے بس زان کول سادی حسن دے پا کی زینت تے بل چی دنو آغا کارغ دے کارغ حسیس تے آرام مرداری خوری چرگ دے چرگ چرگ کی خواہش شہوت دار چاہ نسیوا دے او سلورم سیس کنتر دا پا آگئی کی جلبازی دیر دا مولانا رومی وائی چھتا مقام مرتبہ غوارے دا سلور والا صفت اندے دا با کیمہ کی دا با لرے کے خداننا علا با اوچت مقام تا دے بازی خرید کی کہنا اور وقت بچے گورے بانٹن پاتی کی کل کپڑے کل نظام آیا دیر خالق داسی دی خانہ لکان دی آریان بچے اگئی کریمون استعمال ہے اگئی میک اپو نہ کئی اگئی میک اپو نہ کئی اس دا سشے دے ہر وقت چی گورے بس دے بھئی منگز بھئی شیشہ بھئی دے بھئی منگز وہ چی گورے لگیا بھئی مولانا رومی وی شدہ غلامی صورت بمثال بت فرست
ستا تو چې یوسفی ولیکن سوی خود نظر نداری وای ته د شکلونو غلام شي پشان د بت پرست بت چې دنه آغا بت پرست بت ته سجده لګی ته په خپل شکل ته لګیای شو ته غلام صورت تاکہ اللہ ډېر کمالات خېدي ول ذات ته خیال وکا حکیم الامت شاه اشرف علي تانوی رحمت الله علیه فرمای وای کله چې یو انسان وینم چې ډېر ټاټ باټ کی ګرځي د کپړو خیال ډېر ساتي ویختو خیال ډېر ساتي ځان ډېر برابر ساتي وای زه پښم چې دا ټاکې نه دی دا نه کې مله ولی کم انسان چې دا د میشن د ویژن د کار سره دی د ځان نه کوم ځای کې خبري تاسو کتلی نه کتابونو کې د ساينسدانانو تصویرانی شار شپړ ویختی ستېدلې کپړې یا ته دا سکه مخبل استادان دي زموږ استاد صاحب دی الله اکبر زه مبالغه نه کوم هغه دی وخت دی په دنیا کې خدای څومره هغه مقام ورکړی دی په دنیا کې په پوره دنیا کې هغه تجزیه کی کنه چې کم یو سړی دنیا کې خلکو ته ډېر محبوب دی هغه په کې 5م نمبر وای راغلی دی او په هر ملک د حرم امامان دغه شاګردان پکې شته دنیا او د شیخ الاسلام وای په عربو کې دغه شاګردان شته او د علم غر دی ته به اریان شي مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب ډېر شخصیت دی اسیبا چې د هغه مو خلته ته کاله تیر کړي موږ قتل دی کنه تاسو یقین کړئ چې یو سړی هغه لیدلې به نو کنه او پړومبي ځلې ویني او هغه د مدرسه کې هغه قتل دی نو چې چاته ویلي چې شیخ صاحب کوم دی مفتی تقی عثماني صاحب سره ملای چې هغه ته خو چې دا نه دا مفتی صاحب یادو داسې ملنګ سټایل کې ته پاتې کیږي چې په خپل مدرسه کې هغه سو پیژنیم نه ځان داسې خارق کړی دی مته ساده سوده کله کله به درس ترالو په دنیا کې ډېر لوی دغه ډېر لوی نوم دی ګوره ډېر شخصیت دی اوس هم په دنیا کې د ټول نه سیوا په جیس کې ګرځېدلی دی په دنیا کې داسې ملک نشته دی داسې خام نشته چې هغه د تللی نه دی واتو جبې هغه ورځي د خپل پلار معرف القرآن اته جلد په انګریزای کې ترجمه کو په څلور جلد کې په انګلیش کې په خپل تفسیر لیکل دی په اردو کې تفسیر لیکل دی په عربی کې فتح المرند مسلم یاره خو به غر دی علم بس خدای دې کار غوته دی چې لکه سادهګۍ ته وګوري کله کله براغه دردګات نو دا کالر نه دا کالر دا بوله موږ داسې برابر اته به دا پته هم نه و چې زما کالر دغه دی خراب دی انو یې معنا دا نه ده چې سړی د څښاک کچن ګرځي څښاک کچن دی نه ګرځي چې څښاک بوی دي چې خلک ته کرکه کوي خو نه ډېر زیات دا میک اپ ډول سور دا چې د نه د پکار دا سړو سره نه خای نه د کار خلکو سره دا خای ښه کم سړی چې ډېر په کپړو په دې سیزونو د هر څیز خپل یو حدي کنه اعتدال سره به اوسي دویم چیز ا کارغه مرداري وای هر سره کاږي هر څه به راکاږي او دیم چې دنه هغه چرته کې خواهشات ډیر دي سبا خواهشات نه ختميږي د انسان خواهشات دي ته یو پولیس بابا راواله کنه ځوان فریدا یو پولیس بابا راواله چې داغه عمر 80 کال او ته دا غنه تاسو کوه تا خواهشات پوره شوي دي ولا که پوره ای ما دا ځان ته تاسو کنه دا څه چل شو چې زمونږه زب مدرسې ته چې تلم یو مشر براتو زم مدرسې ته د مشر عالم د کال میانس کې نو زمان ما چې ډومبه تفسیر پڑھاو راو ما ته ناس ډېر قیمتي انسان الله دې والا خبر د جنت باغچو ګرځي د قران ډېر عاشق صوبیدار سے پوچھ کے پاتے شو بابا چې قران درس کو ما ته دې راکې ناس خدا ته ما تر بناز ما سره ډېر مینه و دا به چې کله پر رمضان کې بر عالم د کراچۍ نه
نو هغه به ما ته هغه به ځان سره سوالونه ساتلي وو ما سره داسې مینه چې ټول کال به دغه کوم سوالونه راتل هغه به ځان سره لیکلي چې زه به رالم په ما به یې لیکل چې هغه ما ته خبره کوله نو خو هغه ټایم کشرانو ما ته به دغه دا خبره ډېره عجیبه لګېده نو ما ته وایي بچې ما ته وسوسې راځي ما ته خیالات راځي دا راځي نو ما به پړه کې ما ته بوډا بابا تا ته وسوسې خیالات خو دا بیا وروسته پوه شوم چې دا شیطان دا انسان د مرګه پورې نه پرېږدي ګوره هر انسان چې سوره عمر دی مثلا زما عمر 40 سال دی نو انسان بلوغ ته نږدې دغه 13-14 کال نه ځي نو چې 40 د چا دی نو هغه ته وایي 25 کاله وایي تا دا خواهشات پوره شو پوره کړي چې څو پورې انسان مړ شوی نه دی که نه دی قبر ته تللی نه دی د انسان خواهشات نه پوره کېږي او بس ټول لوی خواهش دی الله زمونږ خپل قربت وګرځوي بس د دې نه اوچت څیز نشته دی زمونږ یو بزرګانو کې یو بزرګ و په لاره باندې څه بیان یې وکړ نو شاته ورپسې یو کس لګیا و منډه ورپسې ته او جړلې ورپسې هغه چې مې پوه شو هغه ته ودرېد ولې ورته ویل جي زما تا سره ډېره زیاته مینه ده ستا د بیان او بس په تا زه قربان یم ورته یې ساده سړی دا الله بنده څنګه ته په ما مینې او داسې به په ما باندې سل نور خلک مینې او زه یو انسان یم زه به چا له توجه ورکوم زه هم انسان یم که نه کیدای شي ستا مینه ما سري زما له سره ني او که یې مینه سره لږه به وي نو زه یو تن یم زه به چا له لیفټ ورکوم داسې چل وکړه چې زما په ځای دا خپله مینه د خدای سره کړه داسې ذات سره مینه کړه چې هغه سره ته څومره مینه کوې د هغې په ډبل او په تریپل په لس چنده تا سره مینه کوي او داسې ذات ته چې څومره ورسره مینه کوې نو چا نه بې توجه کېږي هر چا ته توجه ورکړي الله دې مونږ په صحیح معنو کې خپل عاشقان کړي ښه او بیا یې ورته وي درېیم څیز چې دی نو څلورم مرغای هغه کونتره ده هغه کې جلبازي ده دا جلبازي نه ده العجلة من الشیطان موږ خپله موږ کې ډېرې جلبازۍ موږ چې بس په تلي کې دا کار زرغون شي او نن موږ که تپوس کوي موږ چې نن دا جومات اوچت شي داسې نه کېږي که جرنده دی د پلار ده نو په وار ده هر څیز په کلاره کېږي جلبازي نه ده پکار بعضې سړی جلبازي کوي تحمل سره ځان به د دین په کارونو کې حرج کې نه مبتلا کوي پس کم کار چې څومره په تحمل سره یې څومره په نرمۍ سره یې دومره الله تعالی هغې کې خیر او برکت اچوي دا څلور صفتونه به د ځان نه لرې کوو ښه نو بس چې دا لرې شي انسان نه کامل هسې ته دې ووایې چې سړی خپل ذات دې هیر شي خپل ځان ته نی لګیا خواهشات پرېږدي جلبازي پرېږدي حرام یې نه کوي دی به بزرګ کېږي نه څه دې خیال لګي شي دا خو بزرګ دی بس نور نه وایم ښه او کالذي یا په شان د هغه سړي مر علی قریة چې تېر شو په کلي باندې وهي خاویة په دې حال کې چې هغه راغورځېدلې او علی عروشها سره د چتونو د هغې نه نو قال وی انا یحیی هذه الله څرنګې به ژوندې کړي دې لره الله تعالی بعد موتها پس د مرګ د دې نه نو فاماته الله پس مړ کړه هغه لره الله تعالی 100 عام سل کاله ثم بعثه بیا راپورته کړه قال ورته کم لبثت تا څومره وخت تېر کړه نو قال هغه وی لبثت یوما ما تېر کړه یو ورځ او بعضهم یعنی مرض نو قال وی بل لبثت تا تېر کړه 100 عام سل کاله فانظر وګوره الى طعامک خوراک ستا ده و شرابک او څښاک ستا ده لم یتسنه نه دی خراب شوی هغه وانظر وګوره الى حمارک په طرف د سورلای خر خپل ولنجعلک چې وګرځو دلره او وګرځو تا لره آیت النحل الناس د پاره د خلکو وانظر وګوره الى العظام په طرف د هډوکو د کیف ننشزها څرنګې حرکت ورکو ژوندې کو من هغې لره ثم نکسو بیا اچو من هغې ته لحما غوښه نو فلما ارکلت تبینه چې ظاهر شو هغه ته نو قال وی اعلم زه پوه شم
ان اللہ بشک اللہ تعالی علی کل شیء پر یوسد مانے قدیر قدرت والا ہے وَإِذْ یاد کاٹم قال چوی ابراہیم علیہ السلام رب اور رب دما ارینی اخیمات کیف تحیی الموتا سرنگی تجوندی کے مڑو لرا نو قال وی وتا اولم تو من آیت باور نکے بدی خبر مانے نو قال وی بلا او ولکن لیطمئن قلبی لیکن دپار مطمئن شی زړه دما نو قال وی فعوذ وانا اربعه سلور من الطير دمرغونه فسرهن زم كذان ثم اجعل بیاوغدو على كل جبل فار یو غرمان منهن آغین جزءا سئیسا ثم ادعون بیعو بلا غیلرا یاتینک زانت یاتینک راضی بتاتا سائن پمنڈا وعلم پوجا ان اللہ بشک اللہ تعالی چلی عزیز حکیم عالم دے حکیم حکمت والد الحمدللہ رب العالمین کریم خدایا تزمین دے طول نرادی شی اللہ زمین دے طول پہال رحم کے کریم خدای زمین تقصیرات معاف کے اللہ من کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی راکے اللہ من تقبل غربت راکے اللہ من تقبل معرفت راکے اللہ من تقبل عظمت راکے اللہ من طول ہر کاروان خدای پاک مکارون چ راضی کیگی اللہ پاک مکارون چ ناراض کیگی اللہ کی سرزمین نفرت پیدا کی درد سمرا مشرکا دی اللہ ټول د دارین خوشاله ورکی سمرا مشران دی خدای تقصیرات معاف کی سمرا زوانان نور دی اللہ زوانا کی دین د پاره برکت واچے سمرا معصومان دی خدای عالمان با عمل کی سمرا طالبان دی خدای عالمان عاملان مخلصان کی زمون دا قاری شیخ دی دا مان مولوی شیخ دی دین دی اللہ تعالی د دین خدمت والی اللہ تعالی دی فیض عام و تام کی اللہ دی طول ملګری د دارین خوشاله باندې مالا مال ساتي اللہ ټول اللہ دے مرکز سمر ضروریات تھی اللہ دے غیب برابر کے اللہ دے مسجد دا کار پا خپل فضل او کرم سر پا احسن طریقی مانے اللہ تعالیٰ کے غیبی امداد پکے ہو کہ دے شیخ سے پاؤمر کے اللہ برکت واجے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم